السلام علیکم ملګرو د مولانا فضل الرحمن صاحب او د عمران خان ملاقات آیا دا رښتیا دي کنه ملاقات پکېږي کنه او د پی ټی آی او د جی یو آی مشترکه احتجاج د حکومت خلاف آیا د دې چانس شته او کنه مکمل تفصیل در سره شریکوم او مولانا فضل الرحمن صاحب چې نن په خوشاب کې کم پریس کانفرنس کړی دی د دې ټولو خبرو وضاحت یې کړی دی ملګرو ویډیو در سره خامخا لایک کړئ چینل در سره سبسکرایب کړئ او که ویډیو هم خوښه شوه نو د ملګرو سره یې مخکې خامخا شیر کړئ ملګرو نن په خوشاب کې مولانا فضل الرحمن صاحب پریس کانفرنس وکړو د هغې خلاصه دا ده د مولانا فضل الرحمن صاحب نه د جیو نیوز رپورټر دا تپوس وکړو چې د پی ټی آی قیادت د طرفه دا خبر را روان دی او د عمران خان خواهش دا دی چې هغه تاسو سره په اډیاله کې ملاقات وکړي نو مولانا فضل الرحمن صاحب نے وضاحت وغوښته مولانا فضل الرحمن صاحب ورته ډېر زبردست جواب ورکړو وایي تر اوسه پورې ماته دا خواهش نه دی را رسېدلی البته زمونږ خواهش تر اوسه پورې دا نه دی بیا تې بل تپوس وشو چې د جمعیت علما اسلام او د پی ټی آی مشترکه احتجاج په دې باره کې تاسو څه رایه ده آیا دې طرف ته به تاسو ځئ که نه نو مولانا فضل الرحمن صاحب د دې هم وضاحت وکړو چې تر اوسه پورې نه خو زمونږ اراده شته او نه را سره تر اوسه پورې د پی ټی آی د طرفه داسې قسمه څه رابطه شوې ده چې رابطه را سره کله وشوه بیا به په دې باندې خپل موقف موږ ورکوو تر اوسه پورې خو موږ یوازې لګیا یو او خپل تحریک هم شروع کړی دی او بل طرف ته یو بل ترمیم خلک وایي را روان دی چې په تیرو ورځو کې چناب نگر کې مولانا فضل الرحمن صاحب د هغې وضاحت کړی او هغه دا خبره کړې وه چې یو بل ترمیم را روان دی خبره مې اورېدلې ده خو د چا پلار به هم رانه بل ترمیم پاس نه کړي نو آیا رپورټر دې تپوس وکړو چې آیا تاسو دا خبره څنګه کړې ده په رښتیا یو بل ترمیم را روان دی 27 ترمیم نو مولانا صاحب ویل چې نه دا خبره ما احتمالاً کړې ده لکه څنګه تاسو صحافي حضرات او په میډیا باندې بعضې نیم خبر وچلیږي نو موږ ته هم د هغې نه هم پته ولګېږي خو د حکومت د طرفه داسې څه سوچ لا مخې ته نه دی راغلی خو احتمالاً ما دا خبره کړې ده چې څوک دا جرت ونه کړي د بل ترمیم او نه به رانه بل څوک ترمیم پاس کړي د سود خاتمه د سود د خاتمې نه بغیر وایي ملک ترقي نشي کولی دا ناګزیر ده چې په ملک کې به خامخا د سود خاتمه کوئ ځکه په دې آئین کې موږ 15 شقونه اسلامي شامل کړي د دې دپاره چې ملک ترقي وکړي چې تر څو پورې شرعي نظام نه راغلی او دغه شانتي شرعي قانون نه راغلی نو دا ملک ترقي بالکل نشي کولی